او تاسو به کتلی چې دا بعضې تعویزګر چې دي تعویزګر چې د هغوی عقیده د شرک وي نو هغوی د تعویز په سر کې دا لیکي چې یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، یعنی د ملائکو دا نامې لیکي او د ملائکو نه د مدد د غوښتلو آواز کوي. او هغه خلک هم مشرکینو کې وو چې هغوی په دې عقیده وو چې ملائک چې دي بنات الله، دا د الله لونه دي، نعوذ بالله. دارنګې څه خلک هغه چې هغوی پیغمبران د الله سره شریک کړي وو، څه هغه خلک وو چې هغوی جنات او پیریان د الله سره حصهدار جوړ کړي وو، چې هغوی به مدد د پیریانو نه غوښته. او د پیریانو په باره کې به د هغوی عقیده او ایمان داسې و چې دا پیریان موږ ته شر را رسوي او د دوی د شر نه د حفاظت دپاره حدیث کې راغلي کله چې به دوی او قافله به د دوی تلله او یو ځای کې صحرا کې به کله دوی فړاو وکړه او دمه به یې وکړله، نو د قافلې سردار به دا الفاظ ویل چې اعوذ برب هذا الوادي، زه فنا غواړم د دې واده او د صحرا په مالک باندې چې هغه به د پیریانو سردار و، هغه نه به یې دا پناه غوښته. ځکه د قرآن مجید کې سوره جن چې دی سوره جن هغې کې پیریان هغوی په خپله د خپل ځان نه شرک نفي کړی دی چې موږ الله سره په یو خبره کې شریک نه یو، موږ په غیبو باندې نه پوهیو. نن هم د ډېرو خلکو عقیده دا ده چې که یو څیز ته پټ کیږدي نو دا پیریان هغه را معلومولی شي او هغه را پیدا کولی شي، دا د شرک عقیده ده. ځکه پیریان دا وایي په خپله سوره جن کې تاسو واورئ د تفسیر کې ترجمه کې چې پیریان دا خبره کوي چې موږ په غیبو باندې نه یو پوهی، د دې دیوال نه اخوا که څه شی دي نو په هغې باندې پیریان نه پوهیږي چې دې نه اخوا څه دي. ځکه نن سبا چې دا کم دوکې او شوکې شروع دي او خاص طور یعنې زنانه دې دوکو شوکو کې ملوث دي چې هغه تعویزګرو ته وایي چې تاله به مونږ تا باندې څه شوي دي او تاله به مونږ دا راوباسو. دا بلکل دروغ دي او دغه صرف او صرف د هغه نظر دوکه ورکول دي چې دغه انسان ته هغوی دا دوکې ورکوي او د هغې مختلف قسمونه دي. اوس ټایم نشته دی چې زه هغه ټول قسمونه د هغې تاسو ته بیان کړم، خو د داسې قسمه خلکو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه دغه خلک په خپله هم شرک کې مبتلا دي او نور خلک هم شرک کې مبتلا کوي. او د شرک ګناه دا ده، د شرک دومره لویه ګناه ده چې د شرک سره الله پاک یو عمل یو عبادت یو بندگی هم نه قبلوي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې لئن اشرکت لیحبطن عملک، که تا شرک وکړه نو ستا عمل دا به ټول زه برباد کړم. څه هغه خلکو چې هغوی د الله اولیاء او د الله دوستان الله ته نږدې خلک هغه الله سره شریکان جوړ کړي وو، هغه وخت سره ود او سواع او یعوس او یعوق او نصر، تاسو سوره نوح کې دا ویلي دي، دا نیکان خلک وو او د هغوی تصویران او د هغوی پټوان یې جوړ کړه او بیا به خلکو د هغوی نه مدد غوښته او دا به ویل چې موږ مدد د دوی نه غواړو او موږ صرف دوی ته وایو او دوی زموږ خبره الله ته کوي. د حوامیمو کې تاسو دا جمله اورېدلې وه چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مشرکینو به دا ویل موږ د دې خدایانو عبادت نه کوو مګر صرف دومره کوو چې دوی موږ الله ته نږدې کوي. دا د مشرکینو عقیده وه، موږ دوی الله ته وسیله کوو. دا نیکان خلک لکه الله رب العالمین او په خپله فرمایلی دی چې زه تاسو ته نږدې یم د مرۍ د رګونو نه. نو چې کله الله یو انسان ته نږدې دی نو د الله نه دعا ډایرک ولې نه غواړي چې یو به یو ته وایي او بل به بل ته وایي او هغه به بل ته وایي. نو د هغې نه ښه دا ده چې الله ته کښېنه او خپله محتاجي ورته ښکاره کړه او الله نه یې وغواړه. ځکه د دې قسمه شرکونو نه ځان ساتل دا ضروري دي. د دغه ټولو شرکونو د ختمولو دپاره او د الله د وحدانیت او د توحید د عقیدې دپاره په قرآن مجید کې ډېر زیات آیاتونه او سورتونه او د ټولو نه ډېر زیات اهم سورت چې دی هغه سوره فاتحه ده چې د قرآن شروع موږ د سوره فاتحې نه کوو. الحمدلله رب العالمین
د دې نه واله د ولضالین فوري په دغه صورت کې موږ او تاسو د الله د وحدانیت اقرار کوو الله سره او په هر رکعت کې موږ او تاسو دا وایو ځکه د سورې فاتحې نه بغیر مونځ کېږي نه په هر رکعت کې موږ او تاسو د دې خبرې اقرار کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص ستا بندګي به کوو او خاص د تا نه به موږ مدد غواړو چې اوس په مونځ کې په هر رکعت کې موږ او تاسو دلته د دې خبرې اقرار کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا موږ عبادت د الله نه سوا د بل چا کوو زمونږ سجده د الله نه سوا بل چا ته موږ د الله نه سوا بل چا ته سر ښکته کوو غلامي موږ او تاسو د بل چا کوو او غیبدان او په پټو خبرو باندې خبردار موږ تاسو د الله نه سوا بل څوک ګڼو چې دا پیر صاحب او دا پیرې او دا پلانکې او دا په پټو خبرو پوهېږي نو دا بالکل تضاد دی د الله د دې اقرار سره چې ایاک نعبدو او د ایاک نستعین اقرار موږ او تاسو هر رکعت کې کوو او بیا دا دی چې زموږ او ستاسو آواز هغه د الله نه سوا بل چاته د بل نه مدد غواړو بل نه تمه کوو او د بل نه یېره کوو او د بل سره خپل امیدونه هغه تړلي دي دغې ته ویلی کېږي شرک